ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن حديث كتاب الله فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله خالقنا العلي العظيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حمد سناد وفاق ارتقال سأله جل جلاله عما نراد فالقرآن العظيم فاق وفرمائل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة هنا الإيمان ولا خلقه كم چاسی فرماو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایمان اورل توبه نصوحا رسول اخلاص ورمانه توبه وکړه دستا توبه قبلهم توبه منرت کو الله جل جلاله یو دارکم ذات دی چې انسان ګرد عمر دا الله جل جلاله په نافرمانی کې تیر کړي حتی کې دا الله جل جلاله سره پر جام باندې تیر یو وایي انسان بزړه کې په زړه باندې و الله ته وایي چې یا الله فضل جل جلاله الله جل جلاله تعالی کوم مالک دی زموږ انسانان لکه د کور مالک یا د دکان مالک یا د مځکې مالک یا د بل شي کوم مالک چې هغه نوکران مزدوران لري هغه په کار باندې د بل ته دا کار کوي دا وخت راځي دا وخت راځي پلان کوي دا کوي عام کوي یو غلطي چې موږ مالک ته بل هغه کوي وسایل بل المشي ويم سوايم ختم خام نور کې زهره کې بيزت يم تسبك يم کې او بیا بل چا صبح مدري لوي وهغه تم دا وایي چې تاسو په مدري ملګ ولا ځان صدادار کوم غیرت څنګه بیکار جل جلاله الله نه دی هغه عمر د الله جل جلاله پر نافرمانی کې ساتي شرک کوي کفر کوي سود کوي بدعت کوي منذ روزه او منذ زکات حج نه کوي یو عبادت نه کوي یا هم یو الله جل جلاله تفضل یو الله جل یا الله یا الله رحم یا الله کرم بیا هم انسان بیا الله جل جلاله د انسان باندې الحمدلله ټول انسانان ټول
د کوچنیوالي عمر تېر کړی اوس الحمدلله مثلا وینو په سترګو وینو مور څومره مینه محبت د خپل اولاد سره لري څومره کیسې حضرت الله جل جلاله له خپل بنده سره د دغه اویا وارې زیات مینه محبت ده اویا وارې پیغمبر علیه السلام په یو محفل کې ناست مجلس کې ناست په مسجد نبوي کې ناست دی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي زه ځین ووتلم پیغمبر علیه السلام نه فرصت په دروازه کې کوم راووتلم د باندې ورشد ولاړ چې دی وما کوي چې یا ورته ته د پیغمبر علیه السلام خاص وڅنګ ته ناست سره ته ما ته د ډېر شان ذکر کنه ما له دا وایي ما زنا وکړه په اولاد کې بیا نس پیدا بچی پیدا شو په نس کې هغه اولاد اوس پیدا شو په دنیا کې ما عمل وکړ حضرت ابو هريره رضی الله عنه وکړه ولې هغه ته ګناه نه ولیدل ابو هريره رضی الله عنه ته فرمایله چې بالکل تعالی نه شد لاړه په دوه څه په رومون څه په زړه سوا ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې سبحان الله شنو کور خاطر روان سولم په ګلې کې روان کور ته رسیدل نه و جمعه نبی عليه السلام په ځین کړه ستراس د مسله خو په خپل د نبی عليه السلام زعل وکم چې هغه څنګه کوي پیغمبر عليه السلام تعالی او پیغمبر عليه السلام څنګه سي تاسو ټول ته بیان کړ حضرت پیغمبر عليه السلام وي الله جل وعلا قرآن پاک نه فرمایي فاولئک يبدل الله سيئات حسنات کوم انسان چې څومره ګناهګار یو وایو الله ته په زړه یو وایو الله جل جلاله په زړه اخلاص کوو دا انسان الله جل جلاله چې څومره غټ وي هغومره غټ په ثواب باندې يبدل الله سيئات حسنات فشين کوي باندې راوړي ولې ابو هريره ته دا چمکلې ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وایي څه په دې چې دونه وګرځېدل چې ما ته د معلم د کلم شنامه کوي دا دې ونه روان اخر کې مې عشره پیدا او شي دې وایي چې ما پیغمبر علی السلام دې داستا کې سفر ما و به ویلې پیغمبر علی السلام راته ویلې چې آیات راته ویلې ولای بعد الله سيد الحسنات الله جل جلاله چې څومره غټ ګناهګار او الله تراسي الله ته خوشاله کیږي بیا سیوایو الله په موقع کې الله جل جلاله ته څومره غټ ګناه هغه فقط ثواب ورکړي ما غشت دا خبره وکړه لډېر خوشاله الله پر غږ ونی بیا اعلان وکړل چې ما تکلار څومره غټ غټ باغونه څومره غټ غټ جایدادونه باندې دي د الله د امانه په میراث دا امانه الله تعالی رسول په وقف بس ختم د الله او د رسول سنت الله جل جلاله دنیا رضا جل جلاله والله انت د ازما استاد مز نه دی پکار د ازما استاد او زکات حج نه دی پکار الله جل جلاله د ازما استاد عبادت نه دی محتاج امتحان دی ما تعالی رسول الله جل جلاله دمزه پر سر د ادم علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام دمزه پر سر چې اول انسان هغه د ادم علیه السلام د ادم علیه السلام د 2000 کاله مخه دمزه پر سر باندې پیرانان وسیدل جنات وسیدل جنات دا عبادت نه خیر شګړې وکړي تاسو په تفسیر کې وای دا رقم غلط کارونه کې پیدا سره کومه شي پیدا شرک پیدا بدعت پیدا ملاوت پیدا بدکاری او جناکاری پیدا سره منافقت پیدا سره حرام خلل پیدا سره بیا الله جل جلاله جنات ختم کړو ایبه کړو د دې پر سر باندې جنات نام نشانه کړو بیا پر څو ډول جنات ما عبادت سم نه کړی وځ انسان پیدا کړو خپل دې لپاره بیا انسان پیدا کړي انسان یا ورکړي نو تاسو
د حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو غټ برکت یو غټ انعام د الله جل جلاله پر دغه دغه ولې په چې به انسان ګناه وکړه زنا به وکړي دولمبري او بغیرتی او بل ځلم به وکړي سهار به د هغه پر دروازه باندې نکل شي چې دانه ګانې مترتي یا د الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وجه د نبی علیه السلام د امت په وجه د نبی علیه السلام د برکت وجه ټول عالم د دنیا د زړه اوس کفار غلط کوي نه لیکل کېږي انسان مسلمان کې غلط کوي دا ټول د نبی علیه الصلاۃ والسلام د برکت نو کنه ما اوس په کوم ځای کې دا سم اخبارونه وایي سم اخبارونه وایي سلام دوستان الله جل جلاله ذات کم چې انسان الله جل جلاله سهار چې اول اسمان ته راشي بیا اعلان وکړي چې کم دې زما انسان کم دې زما بنده چې له ما یې وغواړي دا عفو غواړي یعنې بخښه غواړي دنیا غواړي آخرت څه سفر غواړي اولادونه غواړي کم شی له ما غواړي له ما دې وغواړي سهار کې الله په تابوت راځي الله اعلان کوي بیا فرمایي کتابونه بیا یې پیاده شي کړه وایي تاسو سهار لمونځ وکړئ سهار د لمانځه باندې مه بېدېږئ که چېرې ډېر ستړي یاست شپه مو په یو چوکیداري او په یو سفر او په یو بل ځای کې کړې ده په بیا تاسو اشراق د لمانځه باندې وایي الله جل جلاله د مرګ خاطر پورې ناست دی وایي انسان ته رزق وي انسان ته خیر چې ګڼل وي چې کوم انسان په غفلت کې دسي هغه انسان د الله له درزه خلاړې په غفلت کې وي کتابونه لیکي چې انسان ګڼ عمر د الله جل جلاله پر نافرمانی کې وي یو ورځ په ګلۍ کې روان شراب په لاس کې ډېر مسیل لاس شراب د باندې چل حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عمر رضی الله تعالی عنہ دا په ګلۍ کې روان نو عمر رضی الله تعالی عنہ ولله عمر رضی الله شخص انسان ته عمل کول نو دی وبېږي وکړي وای جیا پاک پروردگارا سپنور ځای کې چې عمر رضی الله تعالی سپایا مالکل یا بل عمر رضی الله تعالی نو بشراب په وقان کې شفل ځکه مولا نکل او غره په شلا کې هم پټکل بیا ورل بیا خپل موجو مستی په مکه شلم نن خو یو شي مخه روان دي دا شامه غلیانې دي یو د پټلو یا نسه یو توحید ذات پاک پروردگارا دمه پتا وکړه تلمن اعلان کی بوتل نو عمر رضی الله عنه دې سره ښکارا کزبانه بوتل کې چي شو تر خپل قدرت او تر سرکاله چراوي سره عمر نو وای کړه سرکاو پر هغه ځای وعده په الله یا سي چې پاک پروردګار شت دا غزاد دي څومره غټ ګناګار وته درځي ته خوشاله کېږي بل مطلب دا الله جل جلاله بدل قبولی اکثر نہیں جنت کتابونه لیکي وای جنت د الله رحم هغه منظور روزي او حج او زکات او دغه شان نه جنت نه ملاويږي جنت دا د الله په فضل باندې انسان نه ملاوي په فضل په الله په انسان باندې وسره انسان وځي په فضل د الله انسان باندې نه وسره هغه انسان قطعا فاتح لو وقع علم عبارتين كده ولد الستم فرشتون طويله تسمعوا دمع عملنا ملا شيء كړي دي بس ذا وجنت ذا فتاده الله دې غږ فضل علم غږ عبادتګا غږ سره هو طويله چې بالکل ما خو شي کړي چې انسان ګناګاري بیا ما ته خبره ته کې فرشته چې زه جنت ته پتا ده الله فضل سوی ما خو عمل نامه سفاره وړي الله جل جلاله وای شو دا وای نه څه تفاړه مې چې وای بوله د جانو ورته درماله ته ورته ورته وای سما خالی اور نزدیک یو د جانو مخاطه چې څه د جانو مخاطه نزدیک کړي انسان تل شوی انسان وای او ما ته وبا
هغه فورا پرشتو ورته ویلې ول یو ګلاس اوبه نیمه اعمال به راکوي هغه بیا یو ګلاس اوبه بشرته شولې ول بیا یو ګلاس اوبه راکوه ول نیمه بل ګلاس اوبه زده کوم دا نور اعمال به هم راکوي دوه ګلاس اوبه باندې ټول د ژوند عبادتونه ځینې واسطه اخر کې بیا چې بیا تاسو سره هغه ټول وس په چیز راکوي وس په چیز په دغه غواړي والله ورته الله فضل غواړي ول بس هغه فضل دا د الله جل جلاله چې پر انسان وځي هغه انسان و جنت ته ځي فضل د الله په انسان څنګه کېږي چې کوم انسان الله راضي الله په قرآن مجید فرمایي چې تاسو څومره ما کړل دې څومره ډېر ما کوي کوي څومره ډېر ما غوښتنه کوي زکات عند خپل د بنده لاس نه څکو لاس نه څکو خالي لاس نه پرېږدم انسان په خپل په غفلت کې پروت یو لوی اولاد زمانه ما وخت بس کتل وای په زړه شاوخوا شاګردانو تناسل علماء کرام شاګردان ناسو لوی عالم څنګه تلالي هغه عالم تویل چې ولې زال مولانا صاحب تاخو الحمدلله مدرسه ده شاګردان دي تصوف ته مدرسه د سبقان دی ول تنویل خفای تنویل زال عالم تویل چې بالکل زمانم چې ما مدرسه د شاګردان مې سبقان مې دغه ما په شراس اوس په کمل مګر دا سوچونه زما سجده ما غفلت کړل زه په سجده نه خبر ما به څو سجده کول زه په سجده نه خبر ما به څو صلات ما به نه کول زه په دانو خبر ما په مسجد څو رکعت کول زه په دانو خبر چې مسجد چیرې دی مدرسه چیرې ده کور چیرې دی ژوند چیرې دی حلال او حرام چیرې ما خپل ژوند په غفلت کې کړی د غفلت د وجې زه خساره انك الله وين ولم ده غفلت له وجه مونس فضل هذا انسان من العويجي هذا انسان الله هذا كذا سمعنا السر يفتن هاي واز يقول شنو اختيارك سير فزان اختيارك يقول اختيارك قلت الله ده وزر الله ده عدو بل محترم دوستان ورس په قیامت حضرت پیغمبر علیه السلام فرمایي وای چې کوم انسان لکه خلق سره محبت سره ورس په قیامت په هغه انسان له خلق سره پورته کیږي بیا محدثین حضرات په دا حدیث شریف دا فرمایي البدر من محبت په دې دا فرمایي ویا کوم انسان د چا کلیت د چا خوراک وچه د چا سره ناس ولاړه کوله هغه انسان ورس په قیامت ورته وځي انسان سوچي ما من دا د چا برابر د چا سره برابر چې کوم الله او الله رسول غوښته هغه برابر ما روزه دا برابر ما زکات دا حلال جایز وي زما حج دا قبول شي کوم شی کوم عبادت قبول بل بیا پیغمبر علیه السلام د خالص چې د ګناګار انسان څو قسم دي ګناګار فاسق انسان دوه قسم یو فاسق هغه دی چې هغه ګرځي په اسلام مکلف نه وي ګرځي د الله او د الله رسول نه مني د هغه انسان توبه الله نه قبلې هغه په کوم اسلام نه راوړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا کلمې نه وي بیا د انسان قبل توبه قبل بل هغه انسان چې موږ تاسو یعنی مسلمانان هغه فاسقان دا هو الله جل جلاله هغه چې توبه قبلې چې وخت سکندن راسي یا وخت سختی راسي یا په حالات صحیح کې چې روغ بدن وي روغ ژوند وي هر څه برابر وي بیا هم د توبې الله تعالی استغفار دې زیات وي الله دې خوشاله کړي کنه دې خوشاله ودا واسه دا ګناګار دا مجرم دی دا به حساب کتاب کوي دا په جهنم کې سخت سزا کوي چې بیا راځي پیغمبر علیه السلام ته شفاعت څه او دې شفاعت کوم خپل پټکي مبارک خلاصوم دا به څه کوم دا به ټول امتیان لپاره کوم ځای نه وځي یو امت به ما په جهنم کې اسباب والبیا څه معلومه والمعلوم بداوي چې زما د ګناګار امتي په تندې کې و نشان د ټول داغ وي دا معلومه چې د انسان د جهنم د انسان او سزا خوري دا انسان د ژوند اصول
دا صدق الا ليعبدون صدق على عبادت دا على عبادت دا صدق الله رزق ولي صدق الله رزق ولي والله جل جلاله دا نظم استاذ عبادت فقط نظم استاذ دنا روزه زکات حج یو شی الله ته فائدہ نه ورته الله جل نیاز ذاتي دا سي ملائکه سب اسمان کې چې څنګه الله پیدا کړی له هغه وخت زغه په عبادت دي تر اوسه پورې په عبادت رسل قیامت په عبادت الله جل جلاله عبادت فقط صدق دې خبرې چې انسان تخلیق انسانیت په دنیا کې وکم یا د الله جل جلاله په دوه امتحان راولم چې دوی لاره ته کې د صراط المستقیم یو مسلمان یو د شیطان لاره هغه لاره چې کوم انسان سزا کوي محترم دوستان کوشش وکړه د هر ماده بعد دې اسماء سبحان الله سبحان الله سبحان الله ده هر سبحان الله ولذلك برس په جنت کې د علماء کرام محدثین فرمایي وای دا جنت چې دی دا یو سپیرل نشته بیان د هر امت چې څومره سبحان الله وای دا انسان به دغه شکل د آبادی لکه په یو باغ چې دغه وچی نو انسان هغه درته وګورځي بل شي څنګه دغه یو لګي آباد الحمد لله درې سوال د هر منځبه د دوه بیا سمانه انسان زړه نور انسان چې الله ګناه کوي الله سره وایي رسول ګناه کوي سترګې نه کوي په غوږو ګناه کوي غوږو نه اوري شو داسې ګناه چې د څو تا باندې کوي چې نور دی باندې انسان الله کوي نو دې سبحان الله دې سوال الحمدلله دې سوال بعض کتابو کې راځي روایت کې راځي سلام دې سوال الله اکبر دا الله جل جلاله الله انسان چې وایي الله جل جلاله اواز باندې وکي انسان نه اوري الله جل جلاله هغه ته چې لبیک ما باندې څه وایي الله جل جلاله هغه څنګه نشي سوال پاک دې او فاسقانو کې نه پورته کی چې هغه ورځ په قیامت د جهنم یو ټکی پته نه کفایت پاک دې خیر نه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا وتولنا فيمن توليت وبارك لنا وقنا شر ما قضيت به ولا يقضى عليك لا يصمر على الإسلام سبحانه طول من يدخل فزل يا إلهي صمنا على الإسلام سبحانه بمارات وقلوب المسلمين زي مجلس كل الشفاء كاملة عاجلة وإمام مستمر وتوبة يا إلهي صمنا على الإسلام سبحانه أولادنا النبي فقدرنا فرمان سر لكم يا يا إلهي صمنا على الإسلام سبحانه استاذ الله تشكر باك بالله سر لمن استغفر الله كل توفيق باك بالله استغفر الله الدوام كنا قبل يا إلهي صمنا على الإسلام سبحانه او حاضر مجلس کې پاک بالله د کوم شرح دنوي تخلع على شرح دنو پاک بالله ورود برکتونه پیدا کړي نور دار عزام الله بالنار سيد پاک بالله نو خبرونو منوت حال باندې رحم وکړي خبرونو منوت خبرونو د جنت او جوبه چارو ورځي يا الهي نسبك يا النبي عليه الصلاه والسلام كل الاسلام سبحانه رسمك يا النبي عليه الصلاه والسلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأفعال والأفعال وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها من أعلى الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والمعاد إنك على كل شيء قدير جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد ما هو أهله صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله